وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ایزی پیسا په ذریعہ باندې زکات لیکل یو فقیر ته او مستحق زکات ته لیکل دا جایز دي او د زکات به الی ادا کیږي چې کله الته کې فقیر هغه پیسې باندې قبضو کې او داغه مالک شي. خو په دې باندې چې کوم خرچه راځي نو دا به زکات پیسو کې نشي کټ کېده، دا به زکات ورکون کې د خپل ځان نه ورکي او د خرچې نه چې کوم صافي بچ پیسې دي هغه به زکات کې حسابيږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کله په لاکو روپو باندې کال تیر شو او کال تیرې دونه یو افرمخ کې نورې پیسې رااله، نو دغه نورې پیسې چې رااله په دې باندې مستقل کال تیرې دوه د ضرورت نشته، بلکې د کال په دوران کې چې څومره پیسې راځي په بازو بلک ټیم تیر شي، په باز باندې ډیر ټیم تیر شوی، خو چې په غړم بنو پیسو باندې کال پوره شي نو د ټولو نه زکات ورکول شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زکات د مال تجارت چې کوم ورکول شي نو دا په هغه قیمت باندې به حساب کتاب کوي چې کوم د یو سیز مارکیټ کې عام قیمت ته، بس هغه چې کوم قیمت فروخت نو عام طور دغه عام دغه قیمت یو در د سرمایه هغه مقدار دی، نو قیمت فروخت بلګول شي او د هغه مطابق به د مالیت اندازه او بیا د هغه مطابق به زکات ادا کول شي. د سونی زکات چې کوم عام طور کورونو کې موږ سره کالې دي زمونږه میندو خويندو سره کالې او هغه خپل حد تورسي یعنی ونیمه تولو نواړيږي یا ونیمه تولی شي نو په دې باندې زکات فرض شي. اوس د تولی قیمت څومره ده نو دا تاسو خبره ټیک ده چې یو خو هغه قیمت ته چې پاغي باندې موږ له زرګر راکې او یو هغه قیمت ته چې په کوم باندې موږ کله واپس خرڅو کاله نو زرګر زمنګ نه علي او چې زرګر زمنګ نه علي نو غالبا چې دوه ماسه کټوتی هغه کوي یا داسې ورته وایي چې تقریبا 20% کټوتی کوي. نو کچري یو کس زکات ورکي هغه د خپل سونی قیمت ولګي او دوه ماسي ته هغه کټوتی وکي انو د دې هغه د لپاره گنجائش او جواز موجود دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د برخې چې کوم ازمکه یې نه جی نه پاغي کې د هر یو کس باندې د خپل برخې زکات په خپل باندې فرض دي. نو کچري تاسو هغه ته ویلی وو چې د دینه زکات او باسه نو چې تاسو له طرف نه اجازت موجود شو نو بیا تاسو زکات شوه دی او کنه تاسو ورته نو ویلی او په خپل سمي باندې هغه زکات او واصلې نو زکات په تاسو باندې فرض او په هغه باندې نو فرض نو هغه به صدقه راشي او تاسو به دوباره زکات ورکوي جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو چې کوم خبره کړې ده نو حقیقت هم ده چې مثال په تور باندې په 98500 روپۍ باندې یو توله ده نو دا خو موږ لزرګر راکې په دې کې د هغه مزدوري هم شاملې په دې کې هغه ملاوت هم شامل وي نو چې کله بیا زمنګ نه اخلي نو بیا غالبا چې توله کې دوه ماسي لګ بګ دغه شانتي کټوتی کوي انو کې یو سړی زکات ورکي او هغه دغه دوه ماسي چې سوره هغه زرګر کټوتی کوي چې هغه غالبا 20% یا ارسمره چې ده نو که دغه پیسې دې کټ کی او د باقی سونی د حساب لګین د دې گنجائش ته جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د زکات باره کې تاسو ته پوس کړی دی چې په کومو سيزونو باندې زکات راځي په کومو باندې ناراضي. نو دو سیزه داسې دي چې هغه په شریعت کې احادیثو کې بیان شوی دي، یو سونه ده او بل چاندی ده. نو که یو زنانه یا نارینه سره په هر شکل کې سونه وي او د هغه مقدار ونیمه تولې ده د ونیمه تولو نه هغه سونه سیوا شو نو که دای سره نور هیڅ چیز نوي نو په دای باندې د دغه سونی زکات ورکول فرض دي. که یو زنانه یا نارینه سره صرف چاندی وي سپین زر وسره وي ان بیا د هغه مقدار
52 تولې دی. نو که یو زنانه یا نارینه سره صرف او صرف 52 تولې یا ردینه سیوا چاندي وه نو په دې باندې د دغه زکات فرض دی اگر که نور ورسره هیڅ نه وي. په دې ځای کې یو بله خبره ضمني طور ذهن کې کیدی هغه دا چې سونا او چاندي ما چې اول کې اووی دا چې په هر شکل کې وي نو په دې باندې زکات ورکول فرض دی. نو لہذا که چا سره سونا یا چاندي د کالی په شکل کې وي یا د بسکټ په شکل کې وي یا استعمالی یا نه استعمالی یا سکی خودی وي هر څنګه طریقه باندې چې وي نو په دې به زکات فرض کیږي. دویمه خبره دا ده چې د سونی او د چاندای نه علاوه نور سیزونه نو په هغې کې یو خو د کور ضروریات دي، د انسان ضروریات دي، د کور کډې کوډې شوې، سامان شو، سورلی شوه، نو کور شو، نو دا د ضروریات زندگی دي، په دې باندې زکات نه فرض کیږي. که چا سره د ضروریاتو نه علاوه دوره پیسې جمع شوې چې هغه 52 تولې چاندی قیمت ته رسی او په هغې باندې کالم تیر شي نو په دغه پیسو باندې زکات فرض کیږي. یا تاسو د چاندی قیمت معلوم کړئ نو د 52 تولې چاندی قیمت به موږ او تاسو ته اسانتیا سره معلوم شي. اوس یو سړی دی هغه سره دا پیسې کور کې پرتی دي یا د تجارت په شکل کې دي، د دکان په شکل کې دي یا د پلاټ په شکل کې دي یا د گاډو کاروبار کوي، د خرڅ دپاره گاډي اخلي خرڅي، نو دغه پیسې به ټولې راجمع کیږي او که د دې مالیت او مقدار د 52 تولې چاندی نه واړېده نو په دې باندې به زکات فرض وي. دا د زکات مختصر هغه ما تاسو ته خبره وکړه. دې نه پس که بیا تاسو تپوس کول غواړئ نو هغه کول شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سړی بل له پیسې قرض ورکړي او بیا هغه قرض پیسې هغه ته په زکات کې پرېښودل غواړي نو په دې طریقه باندې زکات نه کیږي، بلکې د هغې طریقه دا ده چې هغه نه د مطالبه وکړي چې ماله زما پیسې راکړه، هغه قرض پیسې وصول کړي نو بیا دې ورله دی په زکات کې ورکړي چې دا واله، یا داسې وکړي چې دی هغه له زکات کې پیسې ورکړي او چې هغه د هغې مالک وګرځوي نو بیا دې د خپل قرض مطالبه وکړي. خو لیکن که دا ورته ووایي چې ما تا ته هغه پیسې په زکات کې پرېښودې نو په دې طریقه د قرض ورکوونکي زکات نه دی ادا شوی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې کومې ځمکې عام طور په ارټ باندې اوبه کیږي، که هغه په ټیوبویل باندې اوبه راوباسي او که په پمپ باندې راوباسي او که په ارټ باندې راوباسي نو د هغې ځمکې چې کوم فصل وشي په هغې کې شلمه حصه عشر دی. او که دغه ځمکې چې هغه ارټي ځمکې دي خو لیکن د بارانونو ډېروالي د وجې نه هغه په باران باندې اوبه شوي او د ارټ اوبو ضرورت رانغی یا راغی خو کم راغی، دې کې به اکثریت ته کتی شي چې اکثریت هغه په څه باندې اوبه شوي دي. که اکثریت د باران په اوبو باندې اوبه شوي دي او د ارټ اوبه یا نه دي استعمال شوي یا کم استعمال شوي دي نو بیا په دې کې لسمه حصه راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دغه شانتي سوال غالبا چې پرون یا بل ورځ هم یو ملګري کړی او د هغې جواب موږ ورکړی ومو چې د عشر او د نصف عشر یعنی د لسمې او د شلمې دارومدار د اوبو باندې دی. که ځمکه د پیسو په اوبو باندې اوبه کیږي نو هغې کې به شلمه او که د باران په اوبو باندې اوبه کیږي ان په هغې کې به لسمه. ښه جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا تاسو چې کوم تپوس کړی دی که نه جي نو په دې کې زنانه د خپل کور نه 4 تولې کالی د پلار د کور نه راوړی دی او دلته ورله خاوند 3 تولې کالی ورکړ، نو که دا خاوند چې کوم کالی دی له ورکړی دی که دا کالی خاوند د ملکیت په طور ورکړی او بیا د واپسای مطالبه نشي کولی، مثلا خدای مکه که سبا د دې ښځې او د خاوند منځ کې جدایي راله او خاوند د دغې کاري مطالبه د هغې نه نشي کولی نو بیا دا کالی د دې ښځې ملکیت دی، نو بیا به دا د ښځې ملکیت کې دواړه جمع کیږي. نو که نصاب ته ورسېده نو خو به پې
زکات راځي او که نصاب ته نه رسېږي بیا په زکات نه راځي. یعنی مطلب دا چې د زکات واجب کېدو او فرض کېدو دارومدار په ملکیت باندې دی. نو که خاوند چې کوم کاله ورکړی دی که دا ملکیت د ښځې نو په ښځې باندې زکات دی، او که د ښځې ملکیت نی دغه شانتي ورله ورکړی سواله ته واپس کیږي به انو بیا د خاوند ملکیت ته د خاوند مال سره به دا جمع کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سونا چې کله منګه د زرګر نه اخلو غالبا ما یو ورځ نیمه کې تپوس کړو ناغي ما ته وی چې په 1,12,000 باندې توله ده. د 1,12,000 باندې چې د موږ لکه متوله راکې نو په دې کې دوه سيزونه یو ځای دي. یو د کې هغه دوه ماسي تقریبا دوه ماسي ملاوت ته ځکه چې خالص سونی نه سیوارات نه جوړیږي. نمبر 2 د کې د غزرګر مزدوري هم شاملې. نو چې کله تاسو د خپل سونی زکات ورکوي نو چې زرګر تاسو نه په کم ریټ علي تاسو بزان ته هغه ریټ لګوي غالبا چې هغه ماسه دوه ماسي کمی نو دغه به تاسو پاغي کې کمی ک تاسو کوي نو د دې گنجائش هم موجود دی او د دې جواز هم موجود دی. او جزاکم الله. د زکات مستحقین سوق دي نو مختصر خبره ده چې هر هغه کس چې په دې زمانہ کې هغه سره د 52 تولی چاندای عمر رقم نوي پیسې نوي نو دا کس د زکات مستحق دی. مونږ ته بسنګ پته لګي چې دا مونږ چاله زکات ورکو نو دا د زکات مستحق دی او کنه دی. د دې لپاره د شریعت ډیر خولي اصول دي. شریعت چې مونږ ته د زکات ورکولو حکم کوي نو مونږ ته ډومبنه دا خبره کوي چې تاسو په نږدې خپلوانو کې خپل زکات تقسیم کړئ. علما فرمایي چې کوم کس په خپل خپلوانو کې زکات تقسیمي نو د زکات د ورکولو ثواب کیږي د صله رحمه ثواب کیږي. نو چې زمونږ کوم رشتہ دار دی او خپل دی نو هغه موږ ته پوره معلوم دی چې د مالی حیثیت سوره حد پورې دی نو الته کې بنده ته څه اشکال ناراضي. نمبر 2 دایره د زکات د ورکولو هغه خپل محله ده. د محلي خلق موږ ته معلوم دی چې د مالی حیثیت څومره دی او بیا داسي کله دینه سړی بهر اوزي داسي یو دیندار با اعتماد سړی د هغه پرای باندې زکات ورکول پکاري. چې کوم کس موږ ته پته ني موږ پیژنو نه موږ ته دغه مالی حیثیت معلوم وي نو هغه زکات ورکول نه دی پکار ځکه چې بسا اوقات یو سړی په ظاهره کې ډیر کمزوري حالت والوي بلکې ستانه به سوالوم کوي چې مال زکات راکا ولیکن هغه د دې خبرې د وزن نه دی خبر چې زه د زکات مستحق نیم او زه مالدار یم او زه پر دې زکات لم د دې سوره وبال دی. نو دا څه کسانو له چې هغه مونږ ته علم ني هغه له زکات ني ورکول پکار. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ته لږونته تفصیل کې خبره کوم تاسو ته د خپل مسلې جواب ان شاء الله تعالی راوځي. اعتکاف شریعت کې په 3 قسمه دي. یو ته وی واجب اعتکاف. واجب اعتکاف هغه چې یو سړی منښت او کی که زما فلان کې کارو شو نو زبد الله پاک رضا ده لپاره دوره ټیم اعتکاف کوم یو رضیات کې 2 ورځې 3 ورځې وغیرہ. نو هغه کار وشي نو په د باندې به هغه عمر ټایم اعتکاف واجب وي یعنی فرض وي. دا زمونږه د سوال سره تعلق نه ساتي. دویم اعتکاف مسنون اعتکاف ته. مسنون اعتکاف دا د رمضان المبارک آخري 10 ده. آخري 10 ورځې دا مسنون اعتکاف ته یعنی دا سنت اعتکاف ته. او دریم قسم اعتکاف هغه نفل اعتکاف ته. نفل اعتکاف دیته وي چې سړی جمعه ته ورشي 10 منټو لا غنټه لا یو منټ لا موزلا وغیرہ ان هغه نیتو کې نویتو لاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد چې په دې جمعات کې د سوره ټیم ته ورم زما د اعتکاف نیت ته د دې اعتکاف څخه حد نشته لګوم کې دی شي ډیروم کې دی شي. نو اوس که تاسو اعتکاف کوي د رمضان المبارک آخري 10 نو مسنون اعتکاف هغه 10 ورځې اعتکاف ته. مسنون اعتکاف هغه 10 ورځې اعتکاف ته او کله هغه نه کم کوي تاسو نو هغه نفل اعتکاف ته.
نفل اعتکاف هغه غنټوم کې دی شي 2 غنټې کې دی شي ارسوره کې دی شي د ملګری دا خبره دا صحیح نه ده هغه چې کوم ملګری تاسو ته ویلي دي چې 3 ورځې اعتکاف دا به بنیاد خبره ده یا به تاسو اعتکاف کوئ نو 10 ورځې اعتکاف وکوئ نه له مسنون اعتکافي او که نفل اعتکاف کوئ نه هغه خو 3 ورځې سره خاص نه دی دا غي نه کم به شوم کې دی شي موږ تاسو جمعه ته زموږ لا چې موږ جمعه کې 10 منټه تیرو په وخت تیرو نو دغه نفل اعتکاف ته اړې دي شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کله غزمکه د خپل ذاتی ضرورت د پاره اغستی وی کور د پاره وغیرہ او د کاروبار د پاره نیوی اغستی نو بیا به دغه 15 لک روپۍ د اغینه د 10 لک روپونه منفي کی د باقی 15 لک به زکات ورکي او کنه زمکه اغستی وی کاروبار د پاره یا داسې خاص ضرورت نو ان بیا به د 10 لک زکات ورکي.